دا ابو جهل متعلق اوم د پیغمبر پڑھ کې دا دردو چې خدای دې د دوزخ لاړ نشي د مسلمان کچ جنت تلاړ شي. امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده او چې خدای نه باندې ممن خیر. عزیزانو سورہ دې پس دې آشنا ورته روټای وکړه چې روټای وکړه نو په بغداد کې د بغداد د ښار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی. نو دا یارې د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو، امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو. امام صاحب زما کور ته به روټای ته راځي، خدا زما کور ته روټای ته راشه، څه وخت به راځي؟ امام صاحب ورته ماښام به راځي. امام صاحب د ماښام په ځای ماسخوتن تیر ورغی، ځکه چې هغه د دریاب نه هغه غاړه او دې غاړه اوسېدو. سړی ورته وایي چې امام صاحب دومره لوی سړی وعده خلافي دې وکړه، تا خو ماښام ټیم ښودلی و او رالی ماسخوتن تیر. ویلې بچیا وعده خلافي مې نه ده کړې، خو یو تکلیف پېښ شو. وی څه؟ وی سیند غاړې ته چې راووتم کشته یې نه وه چې زه پکې راسور شوی وی. نو اریان دریان ولاړو ما، نو په دې کې د سیند د غاړې نه یو ونه په سیند کې راوغورځېده په خپله، او بیا په خپله تختې شوه، بیا په خپله پې میخونه ټکوالی شو، بیا په خپله تې کشتۍ جوړه شوه. نو هله پکې زه راسور شم او دلته راغلم. ویل ترکان مرکان نه و؟ ویل نه یقین وکړه چې په خپله ونه م راوغورځېده او تختې م په خپله شوه او میخونه م په خپله پې ټکوالی شو، کشتۍ م تې په خپله جوړه شوه، بیا زه پکې راسور شم او راغلم. ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي دي. ویل بچیا ولې؟ ویل دې ترکاڼه هم کشتۍ جوړېدی شي. ویل دې ترکاڼه کشتۍ نه جوړېږي؟ ویل نه، دا زما عقل نه مني. ویل بچیا چې دومره غوندې کشتۍ بې ترکاڼه نه جوړېږي نو دا دومره لوی کائنات بې خدایه څنګه جوړ دی؟ سړی اکبک شو. با امام صاحب لاس ورکو، لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالکم سوچته چې دا دومره لوی کائنات یې جوړ کړی. په داسې دلایلو به کافران مسلمانان. دا د امام ابو حنیفه شان، د امام شافعي شان وګوره. اختلاف ته جزئی اختلافات دي د دواړو منځ کې سخت. امام صاحب وفات شو، امام شافعي قسم خوري چې په کومه مسله کې به زون ختم. نو د امام صاحب قبر ته براغ 2 رکعاته نفل به مې وکړه، خو زما عقیده دا وه چې رفع الیدین به مې کول په مانځ کې، خو د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول، ځکه چې د ده مذهب دا نه و. نو د قبر نه یې ماله حیا راتله. نو چې 2 نفل به مې د هغه پاروا وکړه او دعا به مې وکړه، نو د هغه قبر سره دا نفلو په برکت به الله دا مسئلې کشف ما ته وکړه او مسئله بیا حل کړه. دا د امام شافعي شان. حاجي محمد عامل نه خدای وبخي په بڑا بیره کې ډمه غړې دا مونږ بڑا بیري ته تلو تقریر ویل راځي تقریر پرې دی بل کار کوم سکه ول دی اجري ته ډمه ته وږي بس کیندا به راځي د مخ کې مونږ ورپسې اجري ته نه وته غیر چاپیر دنیا ناستا دا دمه لګیا دا غډيږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړلې او باجی او لګیا دی برنګا او دړنګا جوړه دا دا تاسو باندې خوشاټر ورته نه. حاجی محمد عامل ورغه ډمه زلاس نونی او بچی الک صبر وکړي او غزل وما لا سونه دا سګړ جو د وجره خلکو لک سات بزما دا غزل و اورین بیا دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت خدای درکړې دی چې دغه وختم دې ډمه ته تیر ګنو لوی وخت به د خدای په مخ کې بیا څه جواب کوي. دا ویلو او په جړا چې دې په جړا شو ټوله اجره په جړا ورته لو اوري بچو که د خدای بندگان یې نجومات تراشي
او کده شیطان بندگان یې نو دې ډمې تا چې دا زمونږ بچی او زمونږ لور د دې ته ناستو صحیح نه په خدای قسم درته خورم چې 2 منټه تېرېده ټول جومات ډک شو حجره خوشې پاتې شو خلک ټول جومات ته راغلل بله واوره امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن هغه تقریر کولو او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسېده ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره ښایسته دی چې په 100 جنتو یې نه ورکو د حورو باس کئ زما خپله ښځه داسې ده چې په 100 حورو یې نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حورې پکار دي او نو غلمانان پکار دي یو ټکی غواړم کدی په وس کې وي خو را سره واده وکړه او کدی په وس کې نه نو په آرام کښېنه جنتونو دپاره زه ایمان نه راوړم وی څه خبره وی په خدای مین یم